अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मानिल हदीस मन अमिल लिमा अलिमा अल्लमहुल्लाहु मा लम यअलम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह तमास्बहिन नवाखला तर्दी वक्त पूरी زمونږ د علماء او مشرانو ډېرې ښکلې خبرې وکړې د اصلاح په حوالې سره چې په معاشره کې دنده د علم او د علماو قدر د عوام په زړونو کې څنګه پیدا شي. د اکابرو حوالجات پیش کړو، لیکن اگر موږ وګورو زموږ په دې اکابرو کې حضرت تانوي رحمت الله علیه یو عجیب سړی دی چې داسې یو انسان دی چې د خپل څه تفردات نشته. ور الله تبارک وتعالی کار چې څنګه وي چې د یو فاجر سړی نه د دین د نصرت کار اخیستی شي ور اخلي. اور مثال بیا ورکړو زموږ د دې ملک حضرت یو عجیبه خبره کړله، د ولایت دپاره یې دوه شرطونه دي. اول شی تقوا ده، دویم شی د تهجد لمونځ دی. څنګه چې بل لیکلي ده د تهجد لمانځه او فایدې چې لیکلي ده دا د ګناهونو کفاره ده. نن که الله تبارک وتعالی موږ علم راکړلی دا زموږ څه کمال نه دی، که چا له حسن ورکړلی دا څه کمال نه دی، دا سړي خپل ذاتي څه کمال نه دی. که چا له مال ورکړلی، چا له درود نسب ورکړلی، دا د زموږ څه خپل څه کمال نه دی، دا ټول د الله عطا ده. دا د الله عطا ده. یو سړی زموږ حضرت شیخ رحمت الله علیه پسې راغی اور هغه وایي زه په سید زاده یم، زه په هغه نسب کې یم. نو حضرت شیخ رحمت الله علیه ډېر عجیبه خبره وکړه او ته وایي دا نسب ستا خپل په کمال باندې اخیستی دی؟ وایي نه، ستا والد د دې لپاره څه کسب کړلی؟ وایي نه. تا له څه کسب کړلی، څه محنت پرې کړلی؟ وایي نه. څه شی دی؟ الله تبارک وتعالی بغیر د غوښتنه ته په دې نسب کې پیدا کړی، په دې درود نسب کې. او دا د الله عطا ده. څه ده؟ د الله عطا ده. اور په هر عطا باندې شکر یې فخر دی. نن موږ چې خدای په کوم چیزونه راکړي که نه، یا هغه علم دی، یا مال دی، یا نسب دی، یا جمال دی، یا کمال دی، نو بسا اوقات انسان دا خپل یو دغه وګڼي، ذاتي کسب وګڼي، هغې د وجې موږ شاته شو. ځکه چې انسان چې د هغې نسبت ذات ته وکړي، خپل ذات ته وکړي او شکر ماده ته الله پاک لري. او چې کله شکر ماده لري شي کنه د انسان نه فیض چې دی نه خوري. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. دویم شی د مسلمان تعریف څه دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خوږه ژبه باندې کړلی چې آیا دغه مسلمانی صفت په موږ کې شته که نشته؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. نن که تاسو په معاشره کې وګورئ د معاشرې په هره طبقه کې د جماعت نه واخله تر صدارت پورې، په حکومت پورې څومره جګړې دي، څومره اختلافات دي، څومره انتشار دی. د هغې دغه دوه وجه جبه اور لاس چې د هغې نه څوک محفوظ نه دی.
وی دا زړه مثال د کټوي دی د جبي مثال د سمسي دی چې څه په کټوي کې ګره او په سمسي باندې راځي دا نشي کېږي چې تا په کټوي کې دال بخکړی او په دې باندې چاول لاشي دا نشي کېږي دا کېدې نشي ورکته د بل کټوي د چاول لا هغه مخ ته پیش کوي کنه تا دنه دال بخکړی کنه باغې کې باغ خوان نه څه تاسو اخر نشته موږ خو د علم حاصل کو صحیح ده وہ علم کی صورت ملتی ہے کتابوں سے علم صورت موږ د کتابونو نه حاصل شو د علم حقیقت د انسان ته د عمل نه ملاويږي او د علم لذت الله ولا صحبت نه ملاوي کنن موږ سره علم یو صورت شته عملی میدان کې شاته عملی میدان شته داغي اخواواله نشته نو مشایخ سره د علم صورت مو د علم حقیقت مو د علم لذت سره دا اختلاف او انتشار باغ وخت راځي باغ دې کې راځي یا علم په دې حقیقت کې کمی ولذت خو سره بیا د انسان د اختلاف شکار شي څنګه چې څومره مشایخ دي تبلیغ دا کار خدای پاک الله پاک چې خور وګړه د دې وجه یې ولا دوسوي برایو کو بیان نہ کرو اس پہ پردہ ڈالو زونگا په مجلسونو کې نصیب د برایانو ذکر اور دا چایانو ذکر د خوبیانو ذکر پکې تا نه نو په معاشره کې نه د خوبیانو ذکر شروع څه خوبي مونږ کې پکار دا د یو عالم د پاره د یو واعظ د پاره د یو رهبر د پاره د یو رهنما د پاره د یو مربي د پاره د یو خطیب د پاره د یو امیر د پاره مشایخ چې کوم دغه خیال لګا چې د عوام سینه کې دنده د مینه محبت دا د الله د مینه محبت یو مظهر دی تاسو څنګه راځي او تواضع کل ارض شي عاجزی داسي تواضع پکې داسې څنګه چې اسمه کړه په اسمه کوم نه کوم مجازي بیم غول بیم غوځو او ګندګي بیم غوځو کوړی کنه الشفقت كالشمس شفقت څه په شان دي انوار په شان دي نور په وبو منیم په وچ منیم په لمد منیم په وخو منیم په ګلونو منیم په غنو منیم په غولو منیم په ټولو باندې غیر نه لګي نه لګي سخاوت كالبحر دریم شي سخاوت كالبحر د درې صفات دي تواضع كالارض شفقت كالشمس اور سخاوت كالبحر دي صفات سره انسان دی عاجزي او تواضع ځکه حضرت فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی زمونږ خپل ځامنو دی چې زمازه د اهل ظاهرنا علم علما چې کوم اهل ظاهر دي احکام ظاهره باندې عمل کوي او احکام باطنه ناواقف دي زما خیمه زما کور داونه لري وری زما کې یو عیب هم راشي که عیب نه دغه په نظر کې عیب راشي کنه هغه مجبور کې داس ځای پرچارو کې کنه چې دوی ته خبرونه نه ورو په کار د په ځین کې بوم نه دا کنه نن زمونږ ټول فتنه او فساد په دغه وجه باندې تاسو کې مینه محبت ولې نشته یو بل برداشت کوو دند اسلام شي فزړه مهنت نشته ځکه حضرت لقمان علیه السلام ته خپل عقاوي د بيزاله لکه دا دوه قیمتي چیزونه مال راوړل دوه قیمتي اعذار راوړل هغه ول جبه ورسره ور جبه ورسره دا دي قیمتي اعذار دي ورغوس وی دي بے قیمته بیکار اعذار راوړل ګاول دا جبه ورسره په جبه من انسان ذکر کوي ورسره من انسان شکر کوي نن ټول فتنې دي دوه چیزونه یې سره ورجبه خپل زړونه چې د زړونو چې کوم علاج نبی رسول الله سلام خیر او قران خیر له یا ای الذین آمنوا اذكروا الله ذکرا کثیرا اذكروا الله کثیرا لعلکم تفلحون كما ذاكرين الله كثيرا وذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما
लिकुल्लि शैइन सकाला व सिकालतुल कुलूब जिक्र। नन मुंगा पर मजमा के रंदा जमुंगा जाहिर यो शय थी और खलवत तलाड़ शु जमुंगा बातिन बसन तो पर मजमा के रंदा पर जलवत के रंदा खपल जाहिर तागा शांति पेश की। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुरब्बी, बेहतरीन मुस्लिह आगरे कि अगर उनके बातिन को किसी ताल और तश्तरी पे रख दिया जाए, उसको सबके सामने वो पेश किया जाए, उसको पेश कर सके, अल्लाह तबारक व तआला तदी इंसान से मुख्ताज होना है। अरे यखबल अधिकार शायद मुख्ताज है मुंगा खपल जान खपल में खत्म तदी ताल्लुक द सोहबत सर दे सुने क्या गाबरो कण शे मिसाल न राखो तदी मजमा की जासी कसान मुंगा सी कि यो बल मरगरी हम किरास पे हम मकतब पे हम मशरब पे मगर यो चिदे अगर पजान मेहनत कड़ी बजड़ी मेहनत कड़ी अगर मखे दलाड़ शी अबल शाह दलाड़ शी अबल नहीं गड़ा मेहनत शाह की मतलब से प्रमोद की अजीबो वाली मिसाल बन गई। शामी कबाब, एक ही गाय के गोश्त और एक जैसी टिकिया और एक कंपनी का मिसाला और एक ही हाथ के अंदर उसके गोले बने हुए और वो एक थाल पे पड़े हुए हैं। सिर्फ उसमें से कबाब की वो गोले जो आग के अंदर तेल उबल रहा है उसके अंदर वो जाता है और चुस 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 की आवाज निकालता है। क्या करता है? चुस 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 की आवाज निकालता है। तो जब वो कबाब बाहर आता है तो जल चुका होता है। गाने कलर सब लगेगा ना संगीता को सरा होगा ना। लेकिन जब उसको लोग खाते हैं तो वो लज्जत महसूस करते हैं, उसकी खाने की मजीद इश्तिहा होती है उसको। और ये जो दूसरा कबाब है जो कच्चा है वही मिसाला है, वही गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त या मुर्गी का गोश्त है, वही मिसाला है, वही हाथ है, लेकिन अभी तेल की कढ़ाई में नहीं, उसने अपनी चुसी नहीं निकाली है, चुस चुस अपनी हवा नहीं निकाली। तो कहा कि दोनों में फर्क है, इसके खाने से क़े होती है, उसके खाने से लज्जत होती है। तो अब बताएं, हम चाहते हैं कि माशरे के अंदर इंसान से अल्लाह पाक काम मिले और वो अपने आप को अल्लाह वालों के हाथों में भी क्या ना करें, हवाले ना करें, उनकी सोहबतों में भी नहीं जाए, ताकि दोनों चीजें की मिसाल इन दोनों कबाबों की। तो जब तक अपनी मैं नहीं मिटती ना, तामीर रहमतुल्लाह से तसव्वुफ खुलासा बयान कर कि तसव्वुफ का खुलासा, तरीक़त का खुलासा क्या है कि अपने जिस्म के रुएं रुएं से, रेशे रेशे से गुनाहों के कोड को निकाल दो। अपने जिस्म के रुएं रुएं और रेशे रेशे से गुनाहों के कोड को निकालना। खजोंगे पस्तर को की गुनाह कसम ने कसान से खबर अब क्या असर हो गया नहीं खजोंग बजवगी अरे गीबत न गई खजोंग बहुना तब गीबत मैंने खुशाली की खबर और दबेन बारिश हो गई कि सड़ी से दाए खबर के जान दबा लेकिन क्या गया हो रही तो सड़ी से ना मरीज हो ये मत आगे मैंने ऐसा ना पारे चढ़ा गया हत्ता सीधा हसन इलाज दूंगा मशाइख को खेलने तुम शेख सलीमुल्लाह खान से रहमतुल्लाह वाजिब खबर कोला वी दुमरा मुला दुमरा नंबर लश्कर दुमरा मिसाल बना को इतने छोटे से हजरत अंदाज बड़े खोले इतना छोटा सा मौजूद इतने को बर्दाश्त नहीं करता और इतना बड़ा भी मौलाना फजल अहमद से हरम की नाम सुमा देवी शैतान लिया होगा जे इल्म हजरत नासी अल्लाह खुदा या तब पंडू के होगा पणे होगा जो दुमरा विदाशी रमा लखज खावना पस की वो रसूल हमारा दा दागट जेदा दारूना पस की वो रसूल हमारा दा पाटना पस की वट पंडे दाशी दा मुला रबा هذه قصة شيء حسد में बगी देखिए सर हसद में बगी देखिए हसद
हसद इलाज उन मशाइख है, जिससे हसद हो जाए क्या करें। अबुल हसन वर्राक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, सो भाई दूसरों को अपने ऊपर तरजीह दो। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह। तक ये दे निशी तो नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक थी, कसमों ने कर ली था शिव सड़े सुख पचा मने जुल्म की और दे बागे सब्र की, वे अल्लाह पाक बदीना जरीबे देखा फिर उसने अल्लाह पला लगी सदका वर की, अल्लाह पाक बदी में दे माल न कमाई और ये उसड़े खपल लाश तो दुनिया ना पारा सूगी दे हुई जगह वही दुनिया यानी मांगने का दरवाजा खोल ले तो अल्लाह इसके ऊपर फक्र के दरवाजे खोल देते। फिर इधर खबर नबी वसल्लम कसम कर ला खजान ना वाणी हिरस द पारा खपल चाहत द पारा संग जमुई से खबर हो गया खजान द पारा इन कैसी है क्या पता मैंने फक्र दरवाजे को लगी माल बद सरे खुदा नजर बदी फकीर दंद वसने इस्तिगना अनिल खल्क दा गट शेरे सालिम रहमतुल्लाह अलैह उडे गट आजिम सने देर शेरे यो गुलाम पसू दिरहम गस्ते शेव लेकिन इल्म हासिल को अल्लाह वाला सोहबत हासिल को दागा सोहबत तो बरकता अब्दुल मलिक बिन मरवान तवख बादशाह दे वो दे तवख गट फकीह दे आलिम दे बैतुल्लाह की तवाफ की खाना काबे खुदा बादशाह तो वही सालिमा स्ता ख्वाहिश पूरा करूँ ये तो अफसोस खबर है चीज़ा तो बैतुल्लाह ज़ियारत को मकसद थागे तवाफ को खाना काबे और तुम माँ अल्लाह ना कट गए जानते मुतवजे गई जिस्म की बादशाह जानते मुतवजे गई तेजी दा तवाफ ना फारेगा शो जिबार तरह के हरम ना हालत उस हुआ जमा कम जरूरत पूरा गई तो दुनिया का आखिरत आखिरत के उत्साह आखिरत के उत्साह तो कोला आसानी बदी दौर की तुम इल्म कम तक़वा जो खुदा ताला लगा बदी वक्त चला दुनिया जरूरत रहा तो दुनिया जरूरत सालिम रहमतुल्लाह से फरमाई दुनिया जिसने पैदा की है आज तक मैंने उससे नहीं मांगी तुझसे क्या मांगी और तक के ज़िक्र करता है इस्तिगना अनिल खल्क तंगा जीवी का मौला सईद खान साहब तवक्कुल शर्त तो विलायत तबारा तवक्कुल इस्तिगना अनिल खल्क सोमरा आलिम खल्क ने इस्तिगना सादी का तुम वो खल्क गुजर के दम इन मोहम्मद इस्तिगना अनिल खल्क दे खबर मने और अव्वल जान दे या जहान दे मंग पर जहान मेहनत को लेकिन बजान न को मंग तक दे करता है वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना दारे बखरे पाक चादा पारा कोला वही तुम जदोजहद की अव्वल पजान की या जहान की अलग उदारी कोला वही पजान ही नहीं करे नन मंगा उलमा उठोल माशाल्लाह लेकिन तो मंग जान तभी वो दूंगा इंफरादी अमल सृष्टि खलवतुन अमल सृष्टि द खलवत असर व जलवत के अल्लाह खिल ये वजीबा मिसाल वाला से नहीं रखो तस्वीर है माशाल्लाह टोल साहब साहिब औलाद है सुबह टोल साहिब तकरीबन औलाद है नो द खलवत आगा जलवी दासो प जलवत की बकोरुन गिने जे माशाल्लाह दो गोलुन द मखा मखनास्ती नास्ती गाना दगा शांति द खलवत अमाल सिगमनी का इनफरादी अमल दा प इज्तिमाई अमल मने कि तुम मुदर्रिसी स्ता प दर्स के बल्ला निखार रहा हो जो आलिम दे मुदर्रिस दे खतीब दे इस पे खुदे तो जाड़े ये अल्लाह तज़ारी की ये अल्लाह जिक्र की अल्लाह इबादत की अल्लाह तो उजाड़ी अल्लाह ने उगाड़ी कि अल्लाह मद महरूमी न बच जमाद जात ना चाहता तकलीफ उमर से और मां द आलम द पारा पल द कोर वाला द पारा पल द जात द पारा
خپل د دې محلې لپاره د معاشي لپاره ما د خیر کنجي جوړه کی موږ د شر کنجي نه جوړ شي د خیر کنجي نه جوړ شي د خیر هم نه تعالی جوړي بخار دی دا سره چې بیا راشي دې چې په منبر باندې کېني دې چې الله اکبر وي دا غي نور دې په خپل مني خلکو مين چې کله چا سره حسد راشي وای دا خدمت وکړه دا راځي چې نه دا حسد راځي دا چې خدای پیدا کړل دی راځي با لیکن د دې رکاوټو اسباب دي چې راشي مولا یوسف بدری سے څومره غټړی دا سوې مجھے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ سے تھوڑا سا حسد ہو گیا تھوڑا سا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں عمرے کے لیے تو حضرت کراچی آ رہے ہیں بائی ٹرین گاؤں کی طرح ایئرپورٹ ہو کراچی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فون کو یوسف بدری سے حضرت آپ کو پتہ ہے حضرت لاہوری آ رہے ہیں احتشام الحق خطیب جب فون گئے حضرت آپ کو پتہ ہے حضرت لاہوری آ رہے ہیں اور نبل مفتی فون گئے حضرت آپ کو پتہ ہے میرے مدرسے کے مدرسہ صاحب میں نے لاہوری آ رہا ہے کوئی آسمان تو نہیں آ رہا ہے لاہوری رہا آسمان خود نہیں آ رہا ہوتا سٹور رہا ہے حضرت لاہوری جو وہ چھٹی رہا گبڑی چھٹی رہا گبڑی جو مانا کو سرا رہا پختون جوڑے خواہ سے ماشاءاللہ رک پکی درازی کرا لگا تھا پختون ویسے لاڑا مدی اللہ لاہوری لاڑا مدی جب وہ ٹرین سے اترے تو میں نے ہاتھ سے پکڑا تو تمہیں خطاب لاؤں قدر کچھ سو وظیفہ گئی سا عمل گئی صدا سی وظیفہ گئی سا دومرا تسخیر دے کہ ہر مولا ساتھ اس کے حضرت لاہوری ٹول لگل ما دا وظیفہ خشا واسی نہ پڑے وظیفہ را دو خیا مخے مرا تھا وے تیرا گرانا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی جب سے میں نے سمر دین خدمت ماں کو گا تاما للہ فی اللہ خلوص سرا نہ کہ فلوس سرا سو سرا مولا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ خبر اور دا احمد جان بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایوب جان بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فونو کو شاب از مکه خرڅ کړم سمای سما دراولې بلګه ختم هغه ټولي بل دا دیرش ټکالو مشاعره چې کومه هغه په بیت المال کې داخل دا کابر و دمه داوود قبولیت حضرت لاہوری هغه نه حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قبولیت یې سره ځان بنهاره کوي نهاره برازي مشکلات برازي حسد برازي دا برازي دا نه دا سنت الہی دے چې وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن هر نبی چې دغه دشمنان په انسانانو کې په جناتو کې دا نو چې زه دین کار کوم چې ماته میدان راځي کوي بڑا قرآن آیات دی دیکھ نه تما خپل زوی وکذالک جعلنا زموږ مخالفت چا کړل دا علم بل ځه هونه سترګې کولاو شي بشاده مولا علی اصل موږ ذکر شروع کوو لکه مخالفت چا کړل علم حتیٰ سے رحمۃ اللہ پیچھے سڑے ہوئے کام تو بہت بلند ہے کہ لوگوں کو کلمہ سکھانا وضو کے فرائض سکھانا غسل کے فرائض سکھانا ان کے ظاہر کو پاک کرنا بعد میں باطن کو پاک کرنا خدا کو کئی سو تو انشاءاللہ دا اللہ نے دعا کو تاسو دعا کو تاسو دعا پر اثر دعا محنت اور کوشش شیشے مولانا الیاس ابراہیم اللہ سے جب نہ جب وہ سرا لکنا تو بولو یو ټکی وای شپاړه سپیری وی او په دې جبینه نه راوت ولا سم پیری دسی تاس پیسې په زور پر هو او جبینه ټکی وی بارته راو مثال په تور نه تاسو راغوم چې آپ تریم آپ دا ونه شوې چې په ولا سم پیری چې لاس پیسې راپې هو هغه ټکی وی جبینه راو دومره لوک نه لیکن فکر سو د زړه فکر نه سوچ اصل شی فیصله د زړه زړه په تعلق باندې څنګه چې د مرګ نه وروسته ټول تعلق د صحیح عالم برزخ کې تجبي د زړه په دنیا کې هم ټولې فیصلې جب خو ترجمان دی
زړه بادشاہ دی کنه موږ یو کنه زړه بادشاہ دی جبه ترجمان دی لیکن کله کله ترجمان غلط بیانیم زړه کونی کا هغه دې نه وي هغه خپل وي موږ دې مردان دراړو مفتی طارق صاحب ته څنګه رهبر دی احمد زما نیکه په قادری سلسله کې بیت زم په جمعات کې نه داسې خلک وجه غدا سلوک نه طریقت نه آشنا هغه الله 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 والله هو قادری سلسله هغه وی یې مونږ سي خدای سکون خو نه پرو وایا او استا په شان دي بیمارونه نه جواز به بدلږي سید الله پرو وایا خدای سکون خو نه یا مولا دا غوې کنه کوم چې د طریقت نه آشنا هو مولا لیکن څه یو څوک یې واسه دند نه کنه تاسو چې په دې به چې په لګي هغه بجورالو نو هغه الله والا بصیرت سره دا جواب دا په انداز کې ور ګستاو په دې مریض هم نه لري आवाज به بدلږي په مریض سړي باندې आवाज بدلږي روغ سړي باندې نه لګي روغ سړي باندې خوب لګي نن سبا چې حق وینا په چا باندې بدلږي دا سوچ وکړه په ماشه کې ټول مریضان دي ها حق وینا په چا باندې بدلږي کنه ټول مریضان دي که مولا رهګا ندیس خپل اصلاح حسد بسنګ لري کیږي بل مسلمان له خدای مې ترجیح ورکړي بل په نفس باندې وګټک دي نفسانی خواهشات بزرګان وې څنګه ختمي څنګه چې یو انډای دا دا کې دا دالي دي لکه دال دغه موږ ټول په ګورو کې دال پخې الحمدلله اللہ فضل احمد سے ہوئی دال بڑی وفادار مدرسوں میں معسکرات میں تبلیغی مراکز میں جیلوں میں ہر جگہ ہمارا استقبال کرتی ہے دال بڑی وفادار حضرت یہ دال کو جب ہانڈی کے اندر جب اس کے اوپر ابال آتا ہے نا جوش مارتا ہے جب یہ باہر آتا ہے نا تو ہانڈی کے ڈکن پہ تھوڑا سا وزن رکھو چمچ پہ گیرا یا لرگے پہ گیرا یا ابال ختم جوش ختم پیدا کا شانتی نفسانی خواہشات روجتی اس کے اوپر اطاعت کا وزن رکھ دو اطاعت کا وزن رکھ دو عبادت کا وزن رکھ دو جب آپ نے اپنے نفس کے ابال پر اطاعت کا وزن رکھ دیا دا نفس بالکل صحیح اور جوش بھائی بالکل قدر کسی لگے یو مڑے وای جوش آسان خبرې زموږ ګرانې خبرې نه دي ټول زموږ مشایخو خپلو سالکینو ته ویلي دا خبرې اصل کې دا ټول جنگ د خواهشات خواهشات اور په خواهشات باندې انسان خرافات وته شکر انسان د خواهشاتو نه بکته راکوشي دې به عبادت وته صحبت کې دا فائدہ په نفس باندې د اطاعت وزن دی الله والا دا خی چې دا وظیفه وکا 15 درو کا 10 درو کا 4 تسبیحات کا د قرآن تلاوت کا ایام 20 روزي ودي څنګه دا څنګه لګاګي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې مد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې کار وکړه د ایام 20 روزي ودي او دا شانتي د چاش دوه رکعات وکړه نور دا غي سره سره بل مسؤل تاسو ته نه دی ویتر ہاں ویتر چنے سونے سے پہلے پڑھ لیا تطریق کر رہا ہوں ایام 20 روزی چاش بوز منگانا گھومریا نہ اس کا جہاں عبد الغنی پورپوری رحمۃ اللہ حوالہ اور بولا اگر حضرت لکھ لی چا لکھ لی عبد الغنی پورپوری رحمۃ اللہ لکھ لی تو یہ مدرس کارخانہ دار کار کے دکاندار کار رضی تو اشراق سرا دوارا کا نور وغیرہ چاش پنجت میں چاش بوز جان جو د الله نه غواړه خپل محاسبه کوه کوم فیډ کې چې مونږ رواني د دین یو شعبه ده په دې باندې چې اللهم لك الحمد ولك الشكر وای اللهم لك الحمد ولك الشكر وای اللهم لك الحمد ولك الشكر اته جنان څنګه کنه کتاب پڑھاو کې څه شی پڑھاو کې هغه ټول د هدیه به یا دعا وکړي چې الله دې د نور ماتم نه نصیب کړي مسلمان شاګردان ته نصیب بیا په کار کې او په خپل چې پاسای تاسو د تاسو ردی مدرسین خانقاه سالکین سیاست میدان دی
ساسو مرګري وی اجتماع قلوب تزرونو اجتماع نن سبا کنه په معاشره کې نه بګاړ ولې دي اجتماع قلوب نشي دن دې بار نه کومه چې یو شان دي خو دن دې راځي اصل بل سره دغه کوي نو اندر کی فیصلے اندر کی باتوں پہ ہوتے ہیں جب انسان اندر سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس کے دل جڑے ہوتے ہیں اللہ ان کے عیوب پہ پردے ڈال لیتے ہیں اور اللہ ان کے لیے الہامات کے دروازے کھول لیتے ہیں اللہ ان کی رہنمائی فرمائے اور فکر میں اتحاد ہو اتحاد فکر نہیں اتحاد فکر سے یو ادارہ کی منگا یو سوچ یو شانتی یو فکر بل فکر اتحاد فکر ڈالا لازمی ټول کې نه مشوره کنه او دریم شی چې کوم دی کنه منهج کا صحیح ہونا طریقہ دونگا صحیح جب خدا اللہ مدد راضی په دې کار کې و برکتی کنه اجتماع قلوبی او نه اتحاد فکری او نه منهج دونگا صحیح نو کار کوي نو پدې کې څه پدې کې مین شی چې کوم دی کنه مین شی چې بزرگانو خیل لغت شي دی اجتماع قلوب دلوں کا آپس کا جڑا ہونا دا کوي د دن دین یو کار کوي دین یو کار کوي او زونه خدان دینه جوړ لګا دا الله مدد بستاسو سره په دې کار کې و برکت دي لیکن که دن دینه انسان جوړ نه ډیر کار وکړي لیکن برکت نه خالي دا وایي دې اهتمام وکړي او چې حسد راشي دا خدمت وکړي هغه ته هدیه پیش کړي غایبانه هغه لپاره دعاګانې کوي ترې چې هغه لپاره اختیار کړي غایبانه دعا هغه ته هدیه پیش کړي دریم چې خدمت ورو هغه مې مونږ کمی ګونو ان شاء الله زم پزړه کې چا لپاره حسد دی الله تبارک وتعالى هغه حسد دی یا الله کوم نعمت چې تا دل ورکړل یا الله په دې کې نور برکت واچي ماته عمر مونږ یو خدای ته واخلې مال راکړي کنه خدای نه واخلې دا شیخ مختانه وګړه خپل ارنګ راګی راځي یو غیبته یو حسد په ډول کې فرق دې کې فرق نو غیبته چې کومه ده حسد نه ځان ساتي همیشه حسد حضرت لاهوري رحمه الله علیه چې کنه هغه دې کنه زما خان له په حسد شو هغه سره چې ما ته وځي ما خپل ارسو خالص الله لپاره کړو فی الله لا فی الفلوس صرف الله لپاره چې الله لپاره کارو چې باغې نه بیا حسد فلم نو هر کار کوي خالص د الله تعالی لپاره او د اخلاص څه ته وایي حضرت جنید بغدادي رحمه الله علیه په جبه کې راځي لکه چې هغه هر زمانه هر سړی وایي چې اگر یو بندا په زمانہ کې نه کې غزوي اس وقت کا جنید ہے حضرت جنید بغدادي رحمه الله علیه اخلاص میں نے ایک حمام سے سیکھا ہے یہ نئی نماز ذکر ہے زه یمه طالب علم تا استاد ماته سر وخرایا وې نه سره ساتي دا وچیراړه مونږ هغه یو سړی کې انور مالدار سره پیسې ورکړي هغه ته مې چاچا جان سما دا سر مد الله لپاره ونه خره چې کومه درې نشي بیا غنۍ ولګي دا سړی دې پاسه یو منټ لا دلته کېنه هغه نیم سره خره دا په ما دې بچی کېنه سما سره وخه نو اصلي دا دي چې لوګو استما پیسو لپاره هغه ما د الله واسطه هغه دغه سر ما الله لپاره بیا خدای پاک مالې مقام راکو یو عزت راکو زه ما صلی الله پاک صاحب ثروت شوم نو ما سړی لا هغه نه له هدیه راوړه راته ما حضرت دې په جنازه مزاق جنید متاجو سره خړې ده الله لپاره او دې کنه دا هدیه به تاسو سره خلک کړل نو هل جزاء الاحسان هغه وی کنه حمام ماته وی کنه نه ماته یې سړی ته دومره غټ بوزم شي دا ته د اخلاص په دغه کې هغه کار ما د الله لپاره کړ د الله لپاره چې سړی وکړو کې نه سړی به معاجزه اخلي سوي یا کاسر چې ما ته خیر وکړم په زمانه طالب علم کې ما د الله لپاره خیر او تمہارا دا کار یاد کو چې به هغه ته ما خدمت کړو د الله لپاره چې کوم کارو شي نه سړی معاجزه نه اخلي وہ اخلاص میں نے ایک حمام سے سیکھا ہے ایک نائی سے سیکھا ہے اخلاص اس دقول بگا دی ہر سو مگر خوی انما العمال بالنیات ہوئے ہوگا لیکن جکار شروع کو رب بالنیات بھی نہیں
आवाज بدي من خیال کوئ ان شاء الله ذکر کثرت کوئ کا د الله ول صحبت ته دی وزان کے اندر عاجزی راوړي همیشه په هر نظر باندې ځان دا دعا وای اللهم اجعل لي في عيني صغيره وفي اعين الناس كبيره پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیل سوئی اللهم اجعل لي في عيني صغيره وفي اعين الناس كبيره مجلس کې کینه بیان ته کینه دا دعا وای مسله کې وای اللهم اجعل لي في عيني صغيره وفي اعين الناس كبيره یا الله مخبر په نظر کې وړو کې د خلکو په نظر کې موجود کی درون کی تمګوي چې بیان وشي خالفات جبنا وخي اللهم لك الحمد ولك الشكر يا اللهم اجعلني في عيني صغيره وفي عين الناس كبيره دا شي وړو عمل لیکن ان شاء الله د قبولیت د دایره نه مبارک نه وي شو خبري الله تبارک وتعالى باندې عمل کولو توفیق نشي موږ ته دعا کوي الله پاک دې موږ محرومین بچاو کړي مفتي شفیع صاحب رحمه الله دخل راوړي ټول د خپل د وخت غټ عالمان اولیاء دي یو مفتی اعظم دی بل محدث العصر دی حضرت دیږي چې په هندستان کې چې کله پارټیشن کې د هندستان او پاکستان زما مدرسه سهارنپور کې چې کوم ځای دی آس پاس ټول هندوان دي موږ په منځ کې ناشي لیکن یو هندوم زما دي مناسب ته په بد نظر نه دي کتلي په تاریخ نظر د بغض په نظر د عداوت په نظر نه دي کتلي دا غي وجه سره چې زما په مدرسه کې دنده یو جماعت د ذاکرینو همیشه ناشي دا هو انتظام خپل طرف نه کړی لستنه کشل درې ذاکرینو ځان له جماعت تاسي دا غي دا فائدہ را غي دومره برکت ته چې کسی ہندو نے ان کے شر پسندوں نے ان کے ظالموں نے کبھی بھی ہمارے ادارے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیا تاسو لوم پکار دا چاته وي مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمه الله تعالی ا خطوط موږ چاپړې موږ ډېر شي ماسو کې ورغړل غالبا موږ تاسو موږ راکړو کنه دا خطوط چې خپل په مدرسو کې راندا د ذکر جماعت شروع کړي د ذکر حلقې شروع کړي بیا بینوټون کې نام همونه شو کې دا رحمه الله صاحب پاکستان حتی په دارالعلوم کراچۍ کې هم کېده دا یو کومه تاسو ته خبره وشو مدرسو کې ان شاء الله ډېر فائدہ وي بخپل تاسو تعلق یې چا سره کا بخپل په کلاس کې انده مختصر غو یو 15 منټ درس میں داخل کې مراقبه وکړه چې کوم نوري خبرې کوي نه خدای دې ان شاء الله دعا وکړو الله تبارک وتعالى چې وایي کنه ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہو جائے نن طلبا اكون ذهن ولي زموږ فکر غلط فکر خراب دي سره وایي ته موبایل دا وایي او دویمه فتنه چې راغله لګا زوم په دې مولیانو دا ویډیو موبایل نه دا غلط تمام بند کا هغه یې پته نشي چې موږ څه خبر کیږي دا ډېره غټه فتنه هغه دې موږ چې راتلل دا سفر نه مخکې مفتی احمد ممتاز چې په دې باندې کار کوي هغه شی واسره خالص شي واسره هغه په دې باندې عجیب خبره وکړه تصویر او عکس باندې هغه خبره وکړه موبایل ورغی نه پاتې کوم خبره وکړه چې بھائی عکس هغه دی ویل کېږي نه چې هغه په وګو کې دندې نو لګنه مست په شګه ځان دغوري دا عکس دی چې د دې ته خپل تصویر راغستې شي نشي راغستې ته وګو کې ځان دغوري ځایو عکس راځي ته وګونه د خپل لغه راغستې شي نشي راغستې پر هغه تصویر هغه دی ویل کېږي چې هغه پارګې د دوه چیزونه چې یو پکې دا استقرار دی اور بل چې دیګا کسب انساني پکې دا په تصویر کې نه تاسو ته جوړېږي دا ویډیو د انسان خپل کسب دی پکې تاسو خپل یو فعل دی چې دا دوه چیزونه چې پسې کې راځي کنه هغه دا عکس نه دا تصویر دی دا یہ دو شرایط جہاں پائی جاتی کسب انسانی دا دوه خپل فعل دی اور دا ډیلیټوم کې دا په ډیلیټ بیا ورودي استقلا غواني لکه غتره وکړي هغه دا عکس نه دی په دې باندې عکس حکم نشي دا تصویر حکم دی او تصویر چې هغه په تاسو په ځای کوم عذاب دی بل خپل مدرسو کې موږ اجازه دې زموږ دغه وي دا موبایل خو بند کوم ځای مې رحمت ورېږي د ختم قرآن
هاي پروګرام دی هغه بنچ مخبل برستر ګل یا رحمتونه بنچي بنچ سو مو هغه بس دغه نوځه دي خپل د ادارونه ځکه چې اوس کنه خلکو مخې تقریص معنی سي تقریص معنی سي احمد ممتاز بھی کنه ما شیخ ادریس یوتا شیخ ادریس خدا څخه خبر وکړي هاي ما شیخ ادریس بس هو دا وی چې زبګه بدی کې مداهن وي وګوره مداهن فی الدین لگا بس دخل خوشاله کوم الله ناراضه کوم والله دې ما دې کار نه بچ شیخ ادریس بیا باقاعده څنګه باقاعده هغه منظور نګل سره خبره کړل هغه قطعا حرام है मैं इस दलदल में फंस चुका हूँ लेकिन ये है बस दुआ करो कि अल्लाह मुझे इस दलदल से निकाले शेख इदरीस से भी तुम मुजाहिद फी दीन मां है هغه ما ټولو کابل سره خبره کړل الحمدلله په دې باندې خبره روانه ده نو که زموږ دا ادارې په دوی باندې داسې پروګرامات کیږي چې تصویران نه پاکیږي هغه رحمتونه ورګي دا ټول شي دې شي خراب کړل دې اهتمام لا كان نور الكون أبي أبو جمعة كده